عائشہ رضی اللہ عنہا وی د الله رسول فرمایلی دي هر هغه مونځ چې سړی پکې سورۃ الفاتحه ونه وایي برابر خبره ده که منفردی ځان نه مونځ کوي یا په جمع باندې مونځ کوي سنت کوي نفل کوي یا بل مونځ کوي. سنن ابن ماجه کې دا حدیث ده 840 نمبر 4 حدیث مرفوع حدیث عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ فرمائی وإذا اللہ رسول فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. هر هغه منځ چې باغې کې سړی سورۃ الفاتحه ونه وایي نو دا ناقص مونږ دی او مکمل نه دی. جزء القرأت د امام بخاری 14 صفحه او ابن ماجه 841 نمبر حدیث. پنځم حدیث مرفوع حدیث ابو هريره رضی الله عنه فرمایي وی چې رسول الله فرمایلی لا صلاة الا بقراءتنا د قرات نه بغیر مون نه کیږي. نسبانه کې چې راشي امام پسې ټول ارڅوراله ولي او مولوی سب لګیږي او ته پسې شاته د بوت په شانتي ولاړی هیڅ نه وې دا خبره باندې کې ځکه ابو هريره وی چې ټول نه زیات حدیث دې سړی نه نقل شو او ډېر فقيه صحابي دی ولا صلاة الا بقراءتنا د قرات نه بغیر مون نه کیږي. صحیح مسلم وګوره کنه 390 نمبر حدیث او جزء القرات وګوره